خو دا دونه مهم سوال یې لیکلی یو جنۍ ده چې د هغې رضا نه ده بغیر د رضا د جنۍ نه آیا دا نکاح وی کېږي که نه نو په دې کې قانون دا دی زموږ شریعت کې چې د هلک او د جنۍ رضا د دواړو شرط د یو دویم د دوی ولی وکیل هغه شرط دی چې هغه مور او پلار دي په خپله خوښه د هلک او جنۍ که راضي بیا هم نکاح نشي کولی او که مور او پلار وکیلان دي دا راضي او هلک او جنۍ راضي نه بیا هم نشي کولی لیکن د جنۍ چې کله واده نه ده پیغله ده حدیث کې دی اذنها سکوتها د هغې مخکې ذکر وشو چې یاره د پلانکي خلکو له دې ورکوو او هغه غلې شوه وایي دا د هغې رضا ده او کله که کونډه ښځه ده نو د هغې نه به باقاعده تپوس کېږي چې د پلانکي خلکو له دې ورکوو نو که هغې ویل او صحیح ده که ویل چې نه نو بیا نشته نو کونډه به په خوله وایي او د پیغلې جنۍ خاموشي دا رضا ده وکیلم ضروري ده الله نبی لا نکاح الا بولین د ولی نه بغیر په خپل سر جنۍ نکاح نشي کولی نو کم خلک چې د کور نه لاړ شي هلک او جنۍ او بیا وایي چې یاره به زموږ نکاح وکړه راجحه قول د علماو دا دی چې دا نکاح صحیح نه ده او دارنګه مور او پلار یو چا له ورکوي او د هغوی خوښه نه ده نو دا نکاح هم صحیح نه ده بلکې د هلک او جنۍ رضا به هم شرط دی او د مور او پلار وکیل رضا هم شرط دی او دا مسلې اوس تفصیل غواړي لږ زموږ د معاشره کې ډېرې زیاتې دي بعضې پښتانه زوی د کور کې د وریره یا خورزه یا څوک کوي او د هغه هلک خوښه نه وي یا د هغه جنۍ خوښه نه وي هسې د زور کار نه وکړي بیا وروسته لانجي بعضې جنکۍ هلکان د نکاح تمنا یې لیکن د خلکو شرطونه او رواجونه ډېري ډېره اوږده قصې د هغې د وجې کله تنګ شي څه د کور نه غریبانان وځي ته بیا ورته بعضې خلک وایي چې بس تاسو نکاح وکړه او بس رضا یاست مور او پلار یې رضا نه وي نه په عدالتونو نکاح باندې دا نکاح نه کېږي دې د وجې نه په دې مسلو کې موږ ته شریعت وایي چې بچی دې غټ شه زر له نکاح کوه دویم دا د ژوند ملګری دی نو د هغه تبې ته پکې ګوره داسې مه کوه چې به خالي خپله تبه کې بیا به وروسته درته ناست دی حیران بی نو داسې د نکاح حکم دی د دې الله دې زمونږ او ستاسې نکاحونه او ټول هر څه د شریعت مطابق وګرځوي صفونه برابر کړي نږدې